او څلورم نمبر هغه سیس چې دی هغه د حسن و جمال. دا حسن و جمالم یو مثال در کوم په دې باندې دا انسان ځان ته لګ داسې دا نور خلک داسې اسې ورته داسې بیوقوف غوندې ښکاري او داسې ورته ښکاري لکه دا نور خلک چې الله تعالی د دپاره پیدا کړي چې څوک لږ حسین او جمیلي پکار ده چې هغه انسان ابو لهب هېر نه کا. ګوره ابو لهب قرآني کافر دی، د حضور مبارک ترو خو قرآني کافر دی. ولی حضور مبارک امام الانبیاء ته کم وکات څومره حسین تاسو ته پته ده. ابو لهب چې دی ابو لهب ابو معنا د پلار او لهب معنا د شغلې روشنایی. دومره ښایسته ابو لهب چې مخ نه به مخ ذکر رسول الله تر خو کنه رسول الله خاندان خو کنه هغه وینه وا خو کافرو دومره ښایسته چې دی روانو مخ نه به شغلې خته ځکه خلکو څور ته وی ابو لهب د شغلو پلار د خایس پلارو خلک یې چې زه ښایسته یم او دی د خایس پلارو پلار دومره ښایسته حسن و جمال د وجن الله ولا ورکړو. خو چې حضور مبارک ته کم وکاته رب لا یزال مستقل صورت نازل کا او رب ورته خیره وکړه چې ما محبوب څوک پازابی او کم ورته ګوري. رب فرمایي چې دواړه لاسونه یې مات شه ابو لهبا دواړه لاسونه یې مات شه ذلیل او خوار شي په دنیا کې او ویم په دنیا کې بم ذلیل په قبر کې هم ذلیل دی په ورځ د قیامت باندې بم ذلیلی چې خپل حسن و جمال باندې هغه تکبر کو ځان ته به سوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ترو قرآنی کافر مستقل صورت د هغه په بابت کې نازل شو. الله جل جلاله ورته خیره وکړه دواړه لاسونه د مات شو او هغه پند چې د لرګو د سره راوړي هغه هم در سره هلاک شي چې ستا کور والا. خدای پاک جل جلاله کدا حسن و جمال دا داسې وای چې بده باندې تا تکبر کړي او بل انسان د سپک غړلای صلی خدای پاک جل جلاله ابو لهب کافر په بابت کې مستقل صورت یې نازل